په ریاض کې دا تقریبا یو کال دوه مخکنی خبره ما یو کتاب کې دا واقع ولیدله. یو دومره په خوب کې راته یو سړي وایي چې ټلیفون یې وکړه چې په خوب کې راته یو سړي وایي چې یو سړي نوم یې راته واغې چې دی د ټلیفون نمبر یې د عمرې له بوله. وایي هغه نمبر یې چې واغې چې زما له ذهن نه ووته. سهار چې پاڅېدم جومات امام ته مې وویل چې دغسې ما ته په خوب کې څه وایي چې یو نمبر یې د ټلیفون یاد کړه چې هغه عمرې له بوله. نمبر دې یاد دی نه؟ وایي په دویمه شپه مې ده بیا دا خوب ولیده. بیا راته هغه سړی وایي بیا راته وایي چې تا ته ما ووایي چې دا ټلیفون نمبر یې دی او ده ته ټلیفون وکړه او د سره میلاو شو د عمرې له بوله. یاره ما نه خو نمبر یې دی دا نمبر یاد کړه. نمبر یې راته ووایي چې راویښ شوم نمبر مې زیاد و ژر مې ولید. امام صاحب ته مې بیا وویل چې نمبر خو مې یاد دی دا نمبر دی څه وکړم. یوه شپه بیا صبر وکړه. په درېیمه شپه مې بیا دقسې خوب ولیده. څوک سړی دی او ما ته وایي چې ګوره تا ته درېیمه ورځ ده زه وایم او دا نمبر یې دی او فورا دا سړي ته ټلیفون وکړه عمرې له یې بوله. هغه نمبر یې راته یاد کړه چې راویښ شوم همغه نمبر مې ذهن کې و. ټلیفون مې ورته وکړ. ما یې بھائی جان زه ته عمرې له بوځم ته کوم ځای او ته څوک یې او ته عمرې له بوځم څومره خرچه چې کېږي دی پتا کوم. وایي هغه داسې په خړپ خړپ وخندل چې موږ مونځ نه کوو ته عمرو له بوځې. عمرو جیم کله نیسو کله نه نیسو ته مونږ عمرو له بوځې. یاره اړه مې خفه شو چې خدای د څه مطلب دی خو مې چې دا کار به کوم. ما ورته وایي بھائی جان بات ته نه دوست دی نه مې رشته دار یې نه دې پېژنم نه مې پېژنم نه مې نه څه تمه شته خو درې شپې مې دا خوب ولیده او ستا دا نمبر درې شپې و چې ماله څوک راکوي. ما ته پته نشته او نه یارېږم چې تا باندې به د ما څه روزګار او کاروبار راشي یا حاجت به مې در باندې راشي. خو ما دا درېیمه شپه را وایي چې دا مې وایي هغه راته وایي چې ښه د پلانکي ځای کې اوسېږم ته راځې که زه درته ملاقات وکړو. لاړم ملاقات مې ورسره وایي سړي خندل چې عجیبه دا ده چې زما خو خفه کېږم د نن هلته ته ویم زه خو شراب هم څښم زه خو مونځ هم نه کوم دا څه مسله ده. ما چې بس دا نمبر ستا دی او زه دې بوځم. وایي ته ډېره ښه ده چې بوځې پښتانه وایي مفت شراب قاضي هم څښلي. دې عمرې له مې بوت وایي چې بو مې ته احرام یې وتړه طواف مې پرې وکړو. وایي چې طواف کې تاویږي نو دا سړي باندې اثر وشو ډېر ښه طواف یو چې بیا سایه کوي صفا مروه په منځ کې ډېر ښه اطمینان سره سایه وکړه. بیا چې کله د عمرې نه فارغ شو مونږ واپس ځو خو ده ما ته وایي چې ګوره ما به خپل کور ته واپس را رسوي چې نه په لار به مې نه پرېږدم یوازې زه تنګېږم. چې کله طواف نه فارغ شو سایه نه فارغ شو عمرې نه فارغ شو سر ده مه خورئ ما مې خورئ وایي دې ما ته وایي چې ځو مې او بیا راځي یو 2 منټو له دې حرم ته ځم یو 2 رکعته مونځ کوم بیا ځو. ما ډېره ښه خبره زه به هم وکړم. وایي چې حرم ته څنګه نه ننوتو ما خپل 2 رکعته وکړل او دې په لومړي رکعت کې په سجده پروت دی سر نه اوچتی. یا خدای پاکه لکه ما مونځ وکړو تا اوسه په لومړۍ سجدې نه سر نه یې پورته کړی ناست یم خو سړی هغسې پروت دی هلته خو پولیس والی پیسې نه څه جنجال جوړ دی مې واضح کړي چې دا زما ملګری وخت په سجده پروت دی چې هغه وړقو چې ویې وړقو ساتې وتی ومړو. خیر لاش مې اوچت کول او کور ته مې ورسو. کور والا ته مې دغه چلو شو بس ټیک ده د خدای طرف نه وه. بیبي نه مې تپوس وکړو چې دې سړي څه کار کړی وایي چې دا خو ډېر بېلماده و ده سره خو زما په مانځه جګړې دا خو ډېر روژه خور و زما به سره په روژه جګړو چې روژه نیسه دا خو ډېر شرابي موت ظالمه خدای نه منې الله به درنه تپوس کړي شراب څکې دا خو ډېر شرابي نه څه کړي دي یاره یو عمل یې کړی دی دا څه دي وایي زمونږ په دې ګاونډ کې یو ښځه وه د هغې خاوند مړ شو ډېره جزانه غریبانه نو چې خاوند به څه مزدوري کوله څه نوړی روټۍ به یې راوړله ډېره جزانه نو په هغې به د بچو ګزاره کېدله. چې سړی مړ شو چې مړ شو نو خلک دې مړو له روټۍ راوړي. دا مې دې پورې وي چې په مړو مه دې راکېږې چې کم کور کې مړ شي په خپله وله روټۍ یوسئ. هغه غریبانان په غم کې پراته دي دی جمعه او دی څلوېښتي او دی درېیمه ده او دا دنیا د سهار نه 8 بجې ناست یو تر ماسپښینه پورې په دیرۍ په 10-12 دیګو کار نه کېږي. هغه غریب د ښځې کالي خرڅ کړي یا ولا څاروي خرڅ کړي یا ولا ځمکه خرڅ کړي ولې دا خلک راته ناست دي ځیرانه نه دا به بلکل نه کوې. ګوره دا زما ومنې دا خبره ته د حقیقت کومه په درېیمه کې یا په جمعه کې مړي دومره قسم په خدای خلکو د ګران شي وري چې دا مونږ ته خلک دا ځکه چې مونږ ته خلک شکایت کوي مخکې ورځو کې ماته چا وایي چې مهرباني لږ په تقریر کې دا ووایه مونږ خو بېخ ووته بېخه مو وت خلک راشي بس په درېیمه دیرۍ مونږ خو یو دیګرو چې نه شو پخولی او په بلا شی را باندې دیرۍ څه ورسره وکړو بېشاله دې هم نه شو
یا په جمعه کې را کړه خپل او پردي ټول پراته لکه خو راوړې ولا کنه. خیر زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې وې دا صرف یو کار دی چې دلته هغه سړی مړ شو، ښځه کونډه پاتې شو، ماشومان بچي پاتې شو، نو خلکو 3 ورځو پورې روټۍ ولې یوړه. یو یې هغه ښځې غریبې نو مزدوري خو بنده شو ځکه خاوند مړ شو، ښځې خو بار مزدوري کولی نه شوه. 3 ورځې خو ښځې او بچي خوراک وکړه، بس څلورمه ورځ څه نشته چې نشته. نو هغه ښځې په لوښو کې څه د خلکو نه هغه 3 ورځو چې څه پاتې ماتې هغه یې ګرم کړل، په بچو باندې خوړل. څلورمه ورځ هم تېره شوه، په 5مه ورځ بیا څه نشته، خلکو هم روټۍ بنده کړه، مزدوري هم نشته. دې ښځې کور کې څه کبال مبال وایه راغونډ کړه، هغه یې خرڅ کړه کبال مبال، په هغې یې څه واخېستل، بچو خوړل، 2 ورځ به په هغې ګزاره وشوه. بیا څه نشته، کور کې چې کوم زیاتي لوښي موښي و هغه یې خرڅ کړل، هغه یې په بچو خوړل، بیا څه نشته. خیر دا ښځه لاړه یو دوکاندار ته، په پرده کې دوکاندار ته وایي چې یاره زه راغلی وم، ما له لږ قرض وړه راکړه، بچي راته نار دي، نن 2مه 3مه ورځ ده، جاړي راته ماشومان د لوګي، او سوال هم ګناه ده نشم کولی، او قرض راله راکړه چې ته زه کوشش کوم په چا سره مزدوره شوم یا چاته کور کې نوکره شوم او چا را باندې خدمت وکړه در به کوم، هغې ځه خپل کار کوه نیکبخت دی، تاله قرض را تا ته پلار خاوند هم نشته، بچي دې واړه ته ماله څه راکړې، ویې رټله دا غریب واپس راغله. اوس دا هم وږې ده، زامن هم وږي دي، ماشومان بچي هم وږي دي، دې کې مشر زوی دا 7 کالو نه جوړه شو، دا لوګې د لاسه غریب نه جوړه. مور ورته سر ته ناسته ده، آها خدای د داسې حال نه مو ساتي، او مور ورته په سر باندې زور کوي د هغه غریب تبه ده، او د لوګې د لاسه تبه ده، او جاړي چغې وایي مورې خېټه مې خوږېږي، ای مورې دړ مې دی، ای مورې زما خېټه خوږېږي. مور ورته سر ته ناسته ده، په سر زور کوي، او ماشومه خورې ده د 5 کالو یا 5 کالو غالبا هغه ولا او نور ماشومان خواړه دي، اوبه راوړي کله په سر اچوي او د بیجان له کله په خپو اچوي چې زما رور به جوړ شي. ناستې مورې څه نشته چې د خولې کې ور واچومه، بچي اوبه شته بل څه نشته، اوبه شته راواخله بل څه دي. دا ماشومه خورې څه وایي، دې مور ته وایي مورې دا بیجان به مې کله مري، زما دا رور به کله مري. بچي دا دې څه وایي، وی نه کنه مون خو د لوګي مړ شو، که دې مړ شو 3 ورځې خو به بیا خلک ډوډۍ راوړي ګزاره به وشي. ګران کار دا ماشوم دا مورې پاڅېده او خدای ته ودرېده، یا الله ازمایش کې پرته یم خدایه، ته په خپل کار ښه پوهېږې، موږ نه پوهېږو. الله دې سره څه وکړم، د دې ماشوم او دې بچو سره څه وکړم. دې ښځې دا فریاد کړی دی، او دې خوا ته زما دا خاوند دا چې کوم خاوند زما شرابي و مونځ به یې نه کو، روجې به یې نه نیولې، وایي ما ته وایي چې ښځې یو خبره مې را یاده شوه، دغه ټیم دی بیا چې وروسته معلومات وکړه، یا ښځې یو خبره مې یاده، او د مونږ ګاونډ کې سړی چې مړه ښځه بچي بیا څه کوي، او خو به د لوږې مړه شوي هله شابه دا ډوډۍ راکړه خوراک راکړه، په منډه یوړه ښځې که ماشومان ولې یوړه او په هغې باندې وخوړه، ماشوم باندې مو خوړه، په هغه خویندې مو وخوړه، په هغه ماشومان رونو او په ښځې، او دې ډیوټي مقرر کړه چې سار او ماښام چې ډوډۍ پخی د دین پخوه، زه به غرمه سار ناشته، غرمه روټۍ او ماښام روټۍ، که ځینې ته به برقه په سر یې وړې به. دقه یو کار یې کړی دی، بلې اسم نه دی کړی. رب العالمین ورسره څه چل وکړه، خدای پاک یې خاتمه بالایمان او د طواف، او الله والا بل سړي ته به عمرې لی بوځه، او خدای پاک په طواف موکړه بیت الله، عمره موکړه په حج بیت الله په حرم کې دنه دې په سجده کې سو وسته.